أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانفطار مكية وآياتها 19 سورة انفطار وی مکی سورت تا په هجرات نمخشر نازل شوی دا او په دا شی 19 آیاتونه دي په دا سورت سے بنیادی الله پاک سلویر 15 خبرې کو اول خبره ده قیامت او بیا دا ویایي چې په دا ورځ به ډېر لوی خطرې لوی مصیبتونه تکلیفونه ټول خلک دا خصوصا پیریون انسانونو ته به ډېر لوی غټ مصیبتونه مخ کیږي بیا الله پاک سمره ابرار چې دي نیک خلک دي دغه حالات یا بیانوي بیا سمره فجار بدکاری خلک چې دي مردود خلک چې دي الله پاک دې حالات حالیا بیانوي چې په قیامت سره به دای حال سرانګي وي د نیک حال کې او د بدکاری حال کې به کیمه بدلاوي کیمه به جزا او سزا وي بیا الله پاک جل وعلا شانه دا خبره کو چې کله قیامت جوړیږي قیامت برپکیږي ټول اسمنونه به وچودل شي ارپری به شي او ستيري به ټول ار ودیږي او دریوبینه به ټول بال شي په قبرې شي چې سیکتیا به بهر خل ټول ار پیرته شي علاوه اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت اسمون چې کله وچودل شي وسیرل شي بجار شي یعنی اتال شي ستيري چې کله ودیږي دریوبینا چې کله بال شي یا یو زینه بلی توبه یې نه ورسي بیا ير په بلیږي قبرې شي چې سیکتي اټول بیا پر تکیږي او هار یو زی نفس زی روح آبدا مالیما کو چې مخش د سله جلی دی یا مخش ورست دنه پوک یا دنیوشه سپوتی دی ټول به د هر شی مخشي او بیا الله پاک جل وعلا شانه دا خبره کو چې انسان د مود نعمت انتهایی زیوتنا شکر ایدا الله تر اپنا پدبن قسم نعمتین وریږي د انسان تر اپنا او بیا د پیری تر اپنا انتهایی زیوت نه شکرای دی نه قدرې دی د الله د نعمت ازکه دای زونیا نه پیژندلای الله نشي پیژندلای بیا کیم سره چې د الله په نعمتې باندې شکریا نه کوه دا هغه تعالی پاک ډېر سخت سزور کوي الله په دایته شوی یا ایها الانسان او انسانا ما غرک بربک الکریم کیم شي دو قادر کړی دو کیم شي غافل کړای ته د خپل رب عزتمن الذي خلقك فسواك فعدلك اغزات چې ته پیدا کړای برابر یې پیدا کړلې پیزا خلا غیجینا سترګې هر شی د پخپله طریقه الله پاک ولګول فی ای صورت ما شاء رکبک په کوم صورت چې الله ته وغوښتلی الله پاک تو صورت جوړ کړلو به هر حال هیڅ الله پاک ته درخواست نه ورکړی چې الله مو خلای پیدا کا مو بکورا پیدا کا مو خلای پیدا په دا اندازه ولګوه مو سترګې په دا اندازه الله بار حلوی حلیم و کریم ذاته میشتوس ډېر انسانونی ریخ پیدا کړي کله الله چې میشتو ستکره کیرو والی بیا د زنه شکلینه کسي ټول چې سره سیخ وي ا د خدای خپل کارنامه وي خپل زون وشای ازکه علاوه چې کله بل تکذبون بالدین عجبا خلق یې توسو کې ما در ورزینه غنای او په دنیو چې سکه وان علیکم لحافظین پتوبن نگران فرشته مقرر دي کرامن کاتبین چیز اتمن ادي لیکن کی کشاکش لگیا دا کیمری کی خفیہ آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے انہ ڈریجی او دے کرامن کاتبین نمیج نہ ڈریجی یعلمون ما تفعلون کیما چارچے تکے کیما خبرہ تو دے خلینا چے وزی کیمے بہر حال ریز شعاع چے تو دے سترگنا وزی اللہ تا طول شای پاتا دو بیا اللہ پاکوی جب قیامات سے بے خالق پو غٹا سے پو دعا قسموی یو بے ابراروی بل بے فجاروی اسمرا نیک خالق چیوی اغه الله خپل مرتبه مقام بینوي ان الابرار لفی نعیم نیک خلق په نعمتي شي و ان الفجار لفی جحیم مردود بدکاری خلق په جهنمی شي یسلونها یوم الدین قیامت پرې به دا مردود خلق جهنم ته ورسي اذن ورستی بیا الله پاک جل وعلا شانه د قیامت خبره کو وما ادراک ما یوم الدین یوم الدین خو متوستور شلا خدا کیما ورز دو توست سم معلومه دو ثم ما ادراک یوم الدین بیا علاوه چې یوم الدین د جزا د بدلی ورس کیما دو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا یو نفس په بلتا سپورش نشي کړای اس قسم واس په نوی
بهر حال زیای د پلور د خبره مخ ته را دو تو به د بدلی ورکول هیڅ قسم تکات نه البته سپورش شتا نیک خلق علماء کرام حافظون شهیدون انبیاء کرام اولیاء کرام اب د هغه خلک سپورش کو چې چا کلمه ویلی چې چا کلمه نه ویلی اگر کا پلوری پیغمبر وی اگر کا پلوری عالم ولی وی ای سپورش نشي کړای بیا لا وی چې ول امر یوم اذل لله د نیو شخوار یو سړی بریتینه مزیوی چې ځای پرون کای ډینګای اغه دی وداغه دی په اخرات سره به لمن الملك اليوم لله الواحد القهار دا بیا لا به خبري وی الله ته به شیک جواب بیان شي ورکولای الله فرمای اذا السماء هر کله چې اسمون انفطرت اربجاش ير وسرل شي د نزول د ملائکه د واجنه بل دي سلام یای و یوم تشکک السماء بالغمام اسمون به بالکل ارچودل شي وریز سرا ونزل الملائکه تنزيلا ټول ملائکه بلون در نازل شي مخشیاتنا تیر دي د دنیو چې سمره اطراف دي سمره کنجینه دي په ټول باندې فرشته ودري چوکي دوری بکو چې ودرته دولې دلې ترشته اطلاع نشه وایذل کواکب هر کله چې ستيري انتصرت ارو دیږي بهر خل خپل زینه ټول ټال شي وایذل بحار هر کله چې دریو بنا فجرت یو زینه بل دی ته او بایږي او د خوږه او د نمکینه او د تروسکینه به د ټول سره گاډي شي ټول د بنا بحر وحید یو دریوب جوړ شي وایذل قبور هر کله چې قبرینا بوسره تر پیر تشي قبري شي چې سدي امړي به ټول روغوروي دغه عالمت پدا وخت به پویشی نفسون هار یو ژوندۍ سورای خصوصا پیرایو انسان ما پیغشی بنده قدمت چې د سمخ لاشلی دی قیامت تا اخرات تا واخرت دنا ورست چې سپوتی دی کا خیر دا کا شر دا کا عمل صالح تا او کا عمل طالح بعد دا بهر خلا ټول به ته مکمل لکه میستو ست سکرین باندې بهر خل پوشیشا باندې هر شی مکمل محفوظ شي تو ته به الله پاک هر شی محفوظ کو او دا خبره به تکو یا ایها الانسان او انسان ما غرک سشی کا غافل کړای سشی دوکا در کړی تو ته بربکل کریم در رب عزت مننا ندا سے الله چې حلیم و کریم ذات تا لوی ذات تا لقبل دی شوی هل جزاء الاحسان الا الاحسان بدلا دې نه کین دو مگر نکیدو بهر حال دغه الله ډیر حلیم و کریم دا خو کلا کلا چې په جلال شروع شي د الله غصه توبه عجیبه خبرې دی بیا اذا مود الفاسقو هر کلا چې د فاسق فاجر صفاتینه شری شي بهر حال ته د هغه صفاتینه کې غضب الرب علی په غصه شي واهتز له العرش عرش بهر حال ته پړنجي دوشي ډیر سخت په غصه وي بل د نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي مو وکر صاحب بدعتن چا چې د بدعتي ایزات وکړو بدعتي مطلب چې د قران د حدیث مخالف ژوندین تروي هغه ایزات وکړلو فقد اعان على هدم الاسلام دې سړي د بدعتي سره د اسلام پړنګول شي امداد وکړلو دې وجنار چې په خبره شي لبیک نه ویای ار چې به شبشای نه ورکوي چې ودته چې کیمه خبره کې د غاستو چا چې شا خبره وي اته شبشای ورکوا چا چې بعد خبره وي اته به ته بعد ویای اذا السماء وهر کلا چې اسمون انفطرت اروچو دل شیر وسیرل شیر تال شي وایذل کواکب وهر کلا چې ستيري انتصرت ارو دیږي شیر تال شي وایذل بحار هر کله چې دریو بنا فجرت ټول سره گاډ شي سره یو زی شي خوژاو تر وټول دریو بنا یو قسم شي وایذل قبور هر کله چې قبرینا ابو سره تر پیر تکو امړي چې بده شي سدي ارو بیتري عالمت پوی بشي نفسون هر یو ژوندۍ سورای خصوصا پیرایو انسان ما پیغشي بندې قدمت چې د سمخ لاري دي قیامت او اخر دنه ورسته پوتی دي زنا خلق علامه د ګناینه معاف کو کیمه خلق ته چې ټکی ملاو شي کیمه خلق ته چې جماعتینه مدرسې ملاو شي پاشي خیانات وکړو د ټول خلق به قیامت سره د پګرونه شه لوس وی پتان پلکای دی جوړ کړای دا پاشي خیانت کړای دا سمره خلق په پتان په پلکی تیریږي سمره خلق حقوق تی پش خپلکای به توبونه پوسی شوی زکوت چنه دا وسلای پویشونه شایشون به پوز دای به غاکوي سیلوي به چې تاسو اوس پیدا سه غوز وی میږي مرشي شنار شای کیم شی متعلق چې الله ته حکم کړی دا چې کړای دی نه دا الله به تو په نعذبی یا ایها الانسان و انسان ما غرک سشی ته غافل کړای سشی تو قادر کړی تو ته بربکل کریم د رب عزتمن دی تو نه ډیر عزتمن حلیم کریم ذات اینه ته چا غافل کړای الذي اغذت خلقک چې ته پیدا کړای فسوا کته برابر کړی فعدل کا بهترین شکل دې کړو تو ته نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک تا شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله حجت البالغه کې تو شویای ثم الهلال يثبت بشهاده مسلم عدل او مستور انه رآه
وقد سن رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فی کلتا الصورتین وی چې هلال میاشت دا ثابتېږي په ګواهي د یوه مسلمان عادل سره چې عادل وي، نیک سړی وي، ښه سړی وي، یا مستور الحال وي، بهرحال چې وی وینې چې یاره دا سړی نیک ته که باد ده، خو د په لیدلې سره میاشت بهرحال ثابتېږي. نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم برکیا په دغه صورت کې که عادل وي، ښه سړی وي، او که مستور الحال وي، بهرحال د ښه او بد چاته معلوم نه وي، هغه ووایي چې مطلع صاف ته حاکم ځای چې میاشت لیدلی شي بیا به څلوېښت پنځه شپېږو اووه کسون یا جمع غفیر به ته وایي. خو جمع غفیر پېژنې نه، جمع غفیر قاضي مفتی عالم آب وی چې دا جمع غفیر دی، که نه کسون وي که لاس وي که دویلس وي چې څه نه وي ایته جمع غفیر وایي. او که وریځ وي بیا که یو سړی بهرحال میاشت وویني خبره پرینه تېره شوې ده، بیا به په ټول خال کې باندې د عید هغه جوړول، عید کړل او د روژې نیول، دا په ټول خال کې باندې بیا ضروري وي. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین الطیبین الطاهرین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین.